सूरत बकरा आयत नंबर 45। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन। अहले किताब दाई बुजुर्गों की खल्क़ यरम रतवा खल्क़ दयरे दवजना आके न कबलो और वर्तरा लालच हम पाई को गलत वजह से अल्लाह पाक ने दायरा चिता को दखल को न कोई यानी दयरे अगमादा खुदा के प्रतदा तो दखल को न मेरी गई दायरा जमा पे यार के मानो यारी तो सरे के फिर यारी उनकी दखल को ना और बागबानी अल्लाह रहमु की और यारी उनके जुड़ की अल्लाह ना सरे जदेर लालची हुई ढेर हिरसनाक हुई दुनिया देखी सुनो अल्लाह पे रहमु की अगर हिरसनाक शी आखिरत दफारा जन्नत दफारा रब्बुल आलमीन दी तमन बदनों क्यों सिर्फ यो अल्लाह यरा गवाज अल्लाह पाक की मंगा जन्नत ख्वाहिश लोगों की और दावे लालच को उनकी दूर की जिंदगी दाकम खबर के कई हमारे फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाई के अहले किताब को केवल लाड़ल मुंतदा खबरी वह आमाल जिक्र गई सिदा गई बस अल्लाह मदद बता सके वह तेरी जिंदगी तूल चिदा आगे के इंसान तत्व की सुन मसाइल अगर आती है या दबानी तो मुश्किलात रागली मुसीबतों में रागली मारे रागली और दे दावाड़ी चिदा लरिश दीदा तकलीफ को मार के दे दा कमश और यादाती के दे तो वाड़ी अवधता हासिल नहीं और दे वाड़ी के अल्लाह मालदा राग जिंदगी बस देखो खबरों की यो बता कर आते हैं या दरबानी तो मुसीबत बराबर तो वह चिदा लिरिश या बस का यो हाजती तो वह चिदा पुरुष मुसीबत लरी कूल दरबारा हाजत पूरा कुल दबारा मुस बेहतरीन साद जिंदगी कुल मसाइब पा या खत्म शी या वही को पता भाई असर नहीं ताब न खराब है गलत जितने खबर है और उसका कुल हाजतुना अगर अल्लाह पूरे की या बस पूरा नहीं उसका जब न खराबी गई तो बस अल्लाह को फैसलो रजाए ताकि तेरी कदा दमुस अल्लाह ना वक्ल फटी मसले द दुनिया दगदियो द्वारा पदी हल्की इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तुम दुआ वक्ला मुंगमु कि अल्लाह पाक दी मुंगमु दमुस पाबंदु अदा रोजी दा म्या शिरावाना दा दायो बेहतरीन इनाम दे अल्लाह की तरफ अल्लाह की नसीब की जरूर आगे की कसुर दमुस जान पाबंद जोड़ोल वाड़ी जोड़ोलिश रब्बी जालनी मुकीमत सलात व मिन ज़ुर्रियती रब्बना तक़ब्बल दुआ
اے زما ربا ما هم د مونږ پابند کې زما اولاد هم د مونږ پابند کې زموږ دعا قبول کړي کوشش وکړئ چې ځان سره ذهن کې تاسو به خامخا ذهن کې وګورئ چې دې روژه کې به انشاءالله دوره ختمونه کوم دوره اعمال دا به کوم هغې کې دا هم کېدی چې روټي سب کې وموس کوئ پابندۍ سره موس او د الله نه ډېرې ډېرې دعاګانې وکړل او خاص د الله سره تعلق هغه جوړول د یو رب العالمین سره خاص تعلق هغه جوړول واستعینوا او مدد وغواړئ د الله نه مدد وغواړئ او بیا رب العالمین دلته دا نه دي ذکر کړي چې څه کې مدد وغواړئ هر معامله کې که وړئ که غټئ مدد وغواړئ حاصل کړئ په څه سره بالصبر والصلاة صبر او مصبر انسان کله وایي چې یاره صبر به تر کومې کومه صبر عبادت ہے عبادت به تر مرګ کې صبر به هم تر مرګ کې صبر واعبد ربك حتى ياتيك اليقين خپل رب بندگی کوا خپل رب عبادت کوا څو پورې د تعالی مرګ نه دی راځي الله پاک دې زموږ اخره خاتمه په ایمان باندې اعتبار د عملونو هغه خاتمه لګي چې خاتمه د انسان هغه درست وي او برابر صبر دا ډېر پوری شي تر مرګه پوری خبر عبادت دی تر مرګه پوری مثبت ہے عبادت دی سوال دا دی چې دا دومره اوچت عبادتونه دي دا به راځي څنګه موږ دې به موږ څنګه پابندي کوو څنګه به صبرناک جوړېږو څنګه به موږ ګزار جوړېږو دا به داسې جوړېږي چې ستا په زړه کې د الله یره راشي ګوره یو طریقه یو خبره تړلې شوي خلکو نه مه یېرېږه د دنیا د مسلو نه مه پریشانه کېږه الله به دې مدد کوي وایي د الله مدد به څنګه حاصلېږي صبر کوه موس کوه نو صبر او موس دا به څنګه راځي صبر به څنګه کوم گزار به څنګه جوړ کړي د الله یره زړه کې پیدا یا سوال راځي چې اخر د الله یره څنګه زړه کې پیدا د هغې ورپسې آیت کې ذکر کوي چې د الله یره به څنګه زړه کې پیدا څومره بهترین طریقې سره ټول مسله یې هغه حل کړې ده په دوو آیتونو وانها لکبیرة او یقینا دا خامخا گران دے دا کار الا علی الخاشعین اگر نہ دے گران تو عاجزی کون کو فیریدون سبانی چل اللہ نے یری سوال ہے یرا دا سن پیدا کی داغی دا پارا دعا اسباب اغدی در گئی اڑکی قیامت یاد کا او غد قیامت یاد اللہ یا رب عزت جلال مرگ یا دوا قیامت یا دوا آخرت یا دوا او اللہ تا پیشی و حساب دا یا دوا نو اللہ یا رب عزت یا رب علاش الذین عاقتان یظنون چلی یقین کے دا یقین لیکن پیدا کا اللہ تربا ملاقات کے او اللہ تبا پیش کی اور اللہ تو پیشی دے حساب پارا اور دا حساب جدے دا خبر دین کی دے کہ دا حوض کوثر دا عمل نامی تقسیمی دل او دا عملون تللکی دل دا طول ہر صبح دا پل سرات بانی دا پل کی خودون مخی مخی دا نور کی دا بردوش کافران مشرکان دا مخی جانم تو بردو دا پل سرات با صرف مومنان تیری گی یا اغا خلق چی اغی دا ایمان دعوی بکولا دا ایمان دا اسلام دا کلمہ بیوی لکنون مسلمانان اغی ہم تیری گی
باغی باندې دا ډیره ادار لار ډیره تیراو ډیره نړۍ لار دا خلک په ورتي کته جنت ته ورسي او دا یې نمخ کې الله رب العالمین یو تیار به دې ټول سره اگر اولی باغی کې مؤمنان له رڼا ورکی منافقان هغه ترون څه لګ ډیر رڼا آغاز کړي او دې مؤمنان سره روان نه تا په داغي رڼا به الله ختم کوي منافقان مؤمنان سره روان دو دیوال برابر دیوال کی دروازې نه په رحمت دې دی په عذاب دا منافقان هم رواني دي مؤمنان پکې مؤمنان چې وردن نشي دا دروازه باندې دا منافقان په عذاب کې راځي د آخرت تاسو ګورئ د قبر زندگی دا د عمل مطابق د قبر نه پاتېدل دي د اعمال مطابق څو په دغه کې رواني څو په سوارلو باندې رواني څو په یو سوارلای کې دوه درې کسان یا په صراط باندې تلل هم نبی علیه السلام فرمایي څوک لکه د پیدل په شان څوک د منډې والا په شان څوک لکه د هوا په شان څوک د بجلی د آسماني بجلی د پړک په شان څوک د حق د سوارلای په شان څوک د مرغو د رفتار په شان څوک د اوښ د رفتار په شان تر دې چې اخري کټ وي دا پر صراط راځي هغه به دا کېږي چې بس کله لاس ورسېدلی کله خپه خطا شوی او نه بشي نه بشي اخر هغه ملائک به راخ کی نو خلاص کړي انتهایی کمزور مؤمن خلاص بشي هغه نه با ګذران لار بشي ټول احوال دا یقیني احوال دي ما باندې تاسو باندې په ټول باندې راتلونکي احوال دي ته وایي دا رب هغه پیشي هغه یادوي او بیا پیشي بعضې کسانی چې الله رب العالمین ورته وایي تا دا عمل کړی دا عمل کړی دا عمل کړی دا ورته وایي چې ولې دې کړی دا ورته وایي چې ولې دې کړی الله پاک ورته اخر کې معافي وکړي او معافي تا ته وایي چې دا عمل دې ولې کړی دا ناکاره کار دې ولې کړی نو هغه به راځي هغه کار به راځي الذين آغتسان يظنون چغی یقین کی انهم ملاقو ربهم کہ بے شک دی ملاقات ان کی دی رب رب سرا وانهم الیہ راجعون او بے شک دی بدغ اللہ تا تشکیدن کی واپس کیدن کی انسان اول دغه مقام د الله سره نږدې مقام الله پاک آدم علیہ السلام پیدا کړ د دنیا ته راغلی دی او د باندې د امتحان ژوندۍ هغه روان او د امتحان یوازې په یو فرد باندې نه نو قومونو باندې امتحانات مختلف امتحانات هغه چلی او الله رب العالمین خلق ته قومونو ته عوام ته امتحان کوي سربراهان امتحان هغه کوي او اخر کې اورت هغه تاسو ته چاري کوي حساب یجزي الذين دې پر چې الله بدلی ورکړي نیک عمل کا د نیکه او بد عمل کا داوی د بده بدلی هغه ملاوي د قیامت ورځ نه وي نو دنیا کې څومره ظالمان شته دي لري چې دنیا کې سزا نه ملي دنیا کې څومره نیکان خلک شته چې داوی د نیکو بدل ورته نه ملاوي خلک قدر نه کړي هغه د دنیا کې هیڅ فائدہ نه ملاوي قیامت الله قاتل دی د بدلو لپاره جو یہ ہر رکعت کی جملو مالک یوم الدین مالک دورت قیامت مالک دورت د بدلی یہ دو ایتوں سے بدلی بیا وجود تو اللہ د مدد محتاج مبل ته نشته الذي والله نه ہوا صرف اللہ تعالی مدد شوا ایاک نعبد و ایاک نستعین واستعین او مدد هو یا الله په څه طریقه وغواړو ډېرې طریقې دي چته طریقې په کې دي صبر کوا او حدیث راغلی من تصبر يصبره الله څوک چې ځان کې صبر پیدا کوي نو الله ولا صبر ورکړي صبر یو صبر دا دی چې ته د ګناہوں نه ځان صبر کوې ګناہوں نه ځان ټیکاو
الله پاک موږ ګناہوں بچ دا کوم دعا چې موږ اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب څومره الا زما او د ګناہوں میت کې څومره لري والي راولي لکه مشرق او مغرب کې یو بل لري څومره ګناہوں مان لري یو خبر هغه دا دی چې نیکو اعمالو باندې کلک شي چرته مزدنه قضا نه شي چرته د مور او پلار نافرمانی ونه شي چرته حرام ونه کړي حلال همیشه دا نیکو اعمالو باندې خبر الله یاد ساته یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا ای مومنان الله ډېر یاد کړي سبحوه بکرة سحر ما امر الله یا دا پنے کو اعمالو خبر او دریم کې څنګه خبر داده چې تابانی دنیا کې کوم مصیبتونه تکلیفونه پریشانه راځي ماوي خبر دې وړ خبر دا ضروري دی والصلاه فرض مس پابندي کوا او نفلونه زکه کوا چې د قیامت پرځ چا په فرض موضوع کې څه نقصان راخاره شي والله رب العالمین هو فرمای چې وګورئ چې د سنت په موضوع شی وکړه چې نبی موضوع نه داغه نه بده هغه فرض موضوع حساب ورشي او په دې سره انسان الله ته ډیر ځات نږدې کیږي په مستقیم طریقې کوله مدد الله نه حاصل کی صبر او مصبر دا ګران کار دی وزنو کې الله یې را پیدا کړ وانها لکبیره لیکن دا خامخا ګران دی لعل الخاشعين مگر باغ کسان نه دی ګران چې الله نه یریږي الله یې رب څنګه پیدا کیږي الذين كسان يظنون چې یقین کوي انهم ملاقو ربهم چې بشک دی و ملاقات کی د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دی بداوی الله تا پیشیږي واپس کیږي غفور کو بهاده